وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. ما تاسو ته شروع کیدو د الله ذات فرمای چې د الله بلار کې خپل مالونه خرج کوي او خپل ځانونه د خپل لاسه په هلاکت کې مه اچوي. خپل ځانونه د خپل لاسه په هلاکت کې مه اچوي. څه کسانو د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه غالبا دغه مخکې د دې آیات مطلب دا واغستو چې خپل لاس خپل ځان هلاکت کې چولو مطلب دا شي یعنی سړی خودکشي وکي یا ځان له نور څه جسمانی نقصان ورکی. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه نه 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 دا آیات دې باره کې نه نازل شوی، دا زموږ د انصارو باره کې نازل شوی دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت وکړو موږ خپل مال جان ارصد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قرباني کول شروع کړل تر دې پورې چې اسلام له الله بری ورکړه او اسلام په ټولو مسلکونو غالب شو او قوي شو او د اسلام ضرورت پوره شو. نو موږ زړه کې رالل د دې انصار مدینه کار اکثر زمیدار و نو زمونږ زړونو کې رالل چې دا پټي او ځمکې رانه لګي خراب شوي دي راشه اسلام له الله اسم بری ورک اوس د خپل مالونو ته لږ توجه کو د خپل پټو ته ځمکو ته سارو ته لږ توجه کو. دا خپل منځ کې دا خبره شروع شوې په دې کې دا آیات نازل شو چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه ځان هلاکت ته ما چوي. دیش صرف دې شینو ته کوم کار وي هلاک بسه صرف دې شینو ته کار وي نو هلاک بسه بلکې هغه شان څنګه چې مخ کې ته الله په لار کې خرج کو هم هغه شان مسلسل د الله لار کې خرج کوي. ګوره رونو مال دا نعمت ته مصیبت ته بلکې علماء وي دا مال وي دا عام د پښتو ژبه کې مار په وزن باندې دي. عربی کې خو مار تمار نه حي صام مار تا حي وي یا حيه مار دا خو پښتو کې ورته مار وي دا مال او مار دا په یو وزن دي. خو دا مار داسې کس سره لاس کی چې هغه په دم پی دی په چلې پی دی پوخ ماهر دی او پاړو دی یو قسم لا ناغه د مار نزان بچکولی شي مار دوبولی شي فائدہ ته غشتي شي تریاق ته حاصلول شي. د دې مار په سر کې یو قسم لا دوی د وبشان دي هغه ته تریاق وي. تریاق دا تریاق د هر قسم زخر علاج او خاص کر دا کم خطرناک نه خطرناک مار چې د کم چې علاج نه هم دغه د مار دا سرګه چې دا کم وبدي دغه تریاق وي دا د علاج اته هغه تریاق حاصلې هغه مار نه هغه زخریله شي نه مفید شي فائدہ دی چته دا سید اعمالم دی کله د ایمان پوری اعمال دی پوری د مال نه بتډی ر فائدہ والی ګینه د اعمال چې دی دا مار د ټک ور کوي سړی لو غر کوي او دا څه شویم دي ډیر معاشره کې وتا سولې دي چې مالدار اکثر د مال د وجنه د دین نه لري شوی دینی احکاماتو نه لري شوی پښا شوی دي دا مال دا صرف ګټل نه دي یا صرف جمع کول نه دي د دې مال حقوق دي هغه حقوق ادا کول دي. دا مال دا ګوري حقوق دي او حقوق پوره کول دي سر ته رسول دي هغه حقوق چې پوره نه کې دا مال مار دی او کو هغه حقوق دي پوره کړل نو تریاق ته حاصل ک. تریاق څه مطلب زکاتونه دی ورکړل خیراتونه دی ورکړل د کندو خدمت ته کو د یتیمانانو خدمت ته کو لار کوسه د چاله سما کړه چاله دی په دوی واغشتا د چا غریب خېټه دی په مړکړه داغه جسم دی د یخنینه په بچ ک حج دی کو عمره دی کړی jihad دی کو مجاهدینو مدد دی کو د مدرسو مدد دی کو هغه مجاهدین چې څومره جهاد کوي هغه مدرسو والا چې څومره سبقونه وي علمونه کوي درسونه کوي ثابت کې پوره اجر شو. خدا کله چې د مال حقوق ته ادا کې د مال حقوق سری چې پیشي څنګه به غټي څنګه به لګي زکات به څنګه ورکې چې په دې باندې ځان پکې او دې کې بیا وتا ته د دین علاوه نورم ډېر خیرونه برکتونه راځي ورنه د مال دا اکثر مال شي او سړی هلاک
ویدا پته به څنګه لګي؟ یو کس مخکې تپوس کړو ویدا پته ما د څنګه لګي چې الله مال دا مال راکوي نو چې دا نعمت دی او کو دا زحمت دی. ما تاسو ته وی کنه دا مال هم نعمت دی هم زحمت دی، نو ما ته بدا پته څنګه لګي چې دا زما دا دی نو چې دا نعمت دی کو دا زحمت دی. دغه خو اسانه طریقه ده ما ورته دا مال درک او دې مال ته خدای ته نږدې کړی، خدا مال نعمت دی، دا نعمت دی، دا د الله فضل دی. دې ته بیا قرآن کې خیر ویل شوی دی. خدای ته څنګه نږدې کړی؟ د دین کارونه دې پې کړل، د الله په لار کې دې ولګولې، د الله په مېلمنو دې وخوړې، د الله په نیازبینو خلکو متقیانو دې وخوړل، د کونډو خدمت دې وکړو، د یتیمانانو خدمت دې وکړو، د تورسرو د ودونو انتظامات دې پکې وکړل. دا مال صرف نه دی، دا د الله فضل دی، نعمت دی، کرم دی. او که نه عیاشۍ ته ورلاو شوې نو دا مال وبال دی، دا زحمت دی، دا مصیبت دی، دا زخر دی. بیا اکثر چې تقوا دنه نی برابر ایمان نی کامل، نو دا ګورې ډیر خلک ځان سره خراب کړل. موږ لیدلیم دي او داسې واقعات هم اورېدلي دي. بلکې یو واقعه را یاده شوه زمونږ د واقعې نه مخکې یو خبره کوم، دا به یاده ساتئ، بیا به د واقعې ته غوږ ږدئ. اول خبره د دې واقعې نه مخکې دا ده چې الله جل شانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رالیږلی و که نه، دې تر قیامته پورې اخري انسان دپاره نبي جوړ کړی دی. قیامته پورې به بل نبي نه راځي که نه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله مبارکه او د دې ټولګي د دې صحابو په دې طرز باندې موږ ته داسې مسلې ښولې دي چې قیامت پورې ټول انسانانو دپاره هغه بس دي. بعضې ټیم الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو کار اغوښتی دی، هغې کې موږ ته مسله سیټ کړې ده. لکه نبي علیه السلام مانځه کې غلط شو، یو ځل آیات تلاوت کې، یو ځل رکعت کې نبي علیه السلام تیر وته، چې سبا څوک دا ونه وایي چې یو امام تیروځي نو دی ورته ګوته ونه نیسي چې ته څنګه تیر وتې. نبی علیہ السلام الله د امت د سبق دپاره تیر باس، یو ځل رکعت کم کړو نبی علیہ السلام، سلام یې سرخولیو. خیر بیا دقه شان بعضې کارونه الله رب العزت د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین نه صادر کړي دي چې امت دپاره رستو رهنمایي او سبق جوړ شي. داسې به عالمان پیي خو ډېر ټیټ به نه پیږي، صفا به نه پیږي، خبره به مضبوطه پوره نه کوزیږي. چې کله دا شوی واقعه د صحابه کرامو د خولې نه نقل شوی واقعه واوري نو مازغه به پې کار وکړي. نو بعضې ټیمه د صحابهو نه ډېر کارونه کړي دي، سهو تې شوي دي، غلطۍ تې شوي دي، بیا توبه استغفار کړی دی، غلطۍ ورته الله معاف کړي دي. دغه واقعاتو کې د زکات متعلق او د دې مالدارۍ متعلق او د دې مال متعلق چې دا مال دی کو مار دی، دا زحمت دی کو رحمت دی، نعمت دی کو مصیبت دی، د دې متعلق یو واقعه لیکلې ده. یو صحابي دی ثعلبه نومې دی. ثعلبه رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام له راغ ډېر زیات غریب و، غالبا د چیلې یو بچی ورسره په میل کې نور بالکل سیم نو. نبی علیه السلام ته ویل د الله رسول ډېر زیات غریب یم او دا مالدار صحابه کرام په دې دین باندې را پیسې لګوي که نه نیم ورته نه پاتې کېږم. الله ته سوال وکړه چې ما مالداره کړي چې زه د دوی په ډبل د الله په نوم باندې دا مال خرج کړم. نبی علیه السلام د ثعلبه دا غریبي درله ګورې ښه ده، خو په دې د الله شکر وباسه او صبر کوه. د مال ګورې ډېر زیات حقوق دي، ګورې مال صرف مال نه دی، د مال حقوق دي هم بیا پوره کول غواړي. دی واپس شو، څه موده پس بیا راغی، صبر ته ونه شو. وی ای د الله حبیبه دې ځل راته خامخا دعا وکړه چې ما الله مالداره کړي. نبی علیہ السلام دعا خو نه رد کېده که نه، نبی علیہ السلام ورته ځه الله دې مالداره کړه. سړی لاړ، یا خو د چیلې یو بچی او یا دومره دا مال پې راډېر شو، دومره چیلې چې مدینه منوره کې راتلې نه، ځای کېدې نه ځای یې کم شو، مدینه پې کمه شوه، دومره مال الله ورکړي. د مدینې منورې نه بار لاړ، ځان له ځای جوړ کو، انتظامات یې برابر کړل، چیلې یې ټولې بوتلې نور هم زیاتېدې، وخت تېرېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې به د دې زکات یو خاص نظام و، باقاعده به صحابه مقرر شو، هغه په خلکو ګرځېدل، په دې مالداره صحابو دین به د زکات راټولو.
او حساب به ورلو لګو پتا دومره زکات کیږي راکا دومره کیږي دومره ابه بیا راجمه کو نبی رسول الله له بیرولو نبی رسول الله بیا چې کونډې وي یتیمانان به غریبان به د ټول تنظیم په نبی رسول الله کو دغه سلسله کې صحابه کرام نبی رسول الله صالحه ولګل صالحه ته وای زکات را صالحه له چې حساب ولګو هغه بزرګونو چیلې راتلې هاي دغه ټیم کې سړی اریان شو چې دا بو زور کوم دا ټوله اور ته انکار وکړو د چا په دعا چې مالدار شوی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم قاصد ته انکار وکړو دا مال دومره خطرناک شی دی ښه بعضې کس الله ته جاړي غواړي که نه الله نه ورکوي دی وایي دا مال یې ولې نه راکوي زما سوال نه قبلوي ته ورته ګران یې ځکه یې نه درکوي حدیث مبارک دی نبی علیه السلام فرمایي الله ته چې کم کس ګراني هغه د مال نه داسې ساتي لکه څنګه چې تاسو خپل بیمار د اوبو نه ساتئ الله ته چې کم کس ګراني هغه د مال نه داسې ساتي لکه څنګه چې تاسو خپل مریض د اوبو نه ساتئ خیر د انکار وکړو چې هغوی لاړل بس هغوی یې کار وکړو چې د خدای ظالمه دا دې څه وکړل ځان غر کې نبي علیه السلام ته د انکار وکړو دیر روان شو قاصدان د دنه مخکې نبی علیه السلام نه رسېدلي وو او نبی علیه السلام ته وایي چې خو داسې سره نه کړل نبی علیه السلام وایي په ده باندې افسوس دی بس دا ټکي وي نور هېڅ څه مو نه وي ده ته دا ټکي هم چا ورسولو چې دی ورسول بس ده باندې نور هم اور بل شو چې دا مې څه ځان تباه کړ نبی علیه السلام له راغی مافیان یې ته وغوښتي ای د الله حبیبه تېر وتم د مال نشوه ډېر زیات خفایم ستومان یم دا ټولې چیلې والی اسم هم نه دي پکار ستاسو خوشحالي مې پکار د نبي علیه السلام ورته یو ځل زما قاصد واپس کړی دی اوس هم نه کېږي دا زه نشم قبلولی څه روایاتو کې راځي د ده د راتلو نه مخکې الله آیات نازل کړ چې د خلکو کې څه خلک دي چې مال وغواړي نعمت وغواړي چې زه به د دې حق ادا کوم بیا نه ادا کوي د هغې نه بیا څه قبول نه کړي نبي علیه السلام ته قبول نه کړل ډېر زیات پښیمانه خپیمانه خفه واپس شو تر دې پورې چې بار بار نبی علیه السلام له راته تر مرګه نبی علیه السلام ته هېڅ هم قبول نه کړل چې یو ځل زما قاصد واپس کړی دی زما دغه بس دی د ابوبکر رضی الله عنه دور راغی د ابوبکر له راغی ورته حضرت ډېر خپیمانه یم ډېر توبهګار یم او دا زکات مې کم از کم قبول کړي او دوی چې نبی علیه السلام نه دی قبول کړی ابو حافظ یا داسې هغه به څه قبول کی ځان یادو ابوبکر به څه قبول کی چې نبی علیہ السلام نه قبول کړي بیا د عمر رضی الله عنه دور راغی د ابوبکر دور کې ملتونه وکړل خو قبول نشو بیا د عمر رضی الله عنه دور راغی عمر رضی الله عنه راغی هغه ته ډېر منت زاری سفارشات هغه ورته وی چې کوم شی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قبول کړي ابوبکر صدیق نه قبول کړي عمر څوک چې هغه به قبول کړي هغه خفګان کې جون تېرېده چې عمر رضی الله عنه زمانه ډېر اوږده وه هم تېره شوه بیا دې عثمان رضی الله عنه راغی چې زه د طبیعت کې نرمي ده دې به رارسې ګنجایش وباسي څه به وکړي عثمان رضی الله عنه ته وایي عجیبه سړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبول نه کړ د هغه دوو یارانو قبول نه کړ نو عثمان څوک دی چې هغې قبول کړي دې حالت کې اقا ثعلبه رضی الله عنه وفات شو او مال قبوله نه شو تر قیامت پورې دا قصې کې سبق امت ته پرېښوده امت مالدارانو ته پرېښوده چې په مال غره کېږئ ما کوم رب چې مال ورکوي هغې غشتیم شي هغې د غشتو په چلم پیږي هغه دی د لپنګولو په چلم پیږي پوره د مال حق ادا کې د مال حقوق وپېژنې ورنه دغه مال دغه ستا دپاره مصیبت جوړېدی شي ستا د اولاد دپاره مصیبت جوړېدی شي دنیا مختصره د تیریږي ختمیږي په هر چا به تېره شي خو آخرت د هغې عذابونه او سزاګانې نه ختمیږي او نه تیریږي هغه بیا ډېر سخت دي او چې زکات چا ورنه که نو د هغه اعمال نه قبلېږي دې پورې حدیث کې راځي من لم يؤد زکات ماله فلا صلاة له چې د چا زکات ورنه که زکات په فرض او زکات یې ورنه که وي د ده مونځ د سره نه قبلېږي او نور آیاتونو کې نور زیات عذابونه دي
چې کله سړی زکات ورنکي مال جمع کوي د مال حق نه ادا کوي نو په دې باندې ډېر سخت وعیدونه راغلي دي آینده جمعه به ان شاء الله غو بیانې